د بخونکي او مهربانه څښتن تعالی په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو او اورېدونکو د سلام په وړاندې کولو سره زه محمد شفیق وردک د دې اونۍ اونیزې خپرونې سره ستاسو په چوپړ کې یم. د خپرونې په کورنۍ برخه کې د فساد په تور د دریو سناتورانو نیول، په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو، په کابل کې د چینایي جاسوسانو نیول څیړو. په بهرنۍ برخه کې مو د سردار قاسم سلیماني د لومړني تلین پر مهال د ایران او امریکا ترمنځ د ناندریو ډیرښت ته ځای ورکړی دی. خو لومړی افغانستان په تیره اونۍ کې تیره اونۍ د مشرانو جرګې 3 تنه غړي چې د فساد څېړنې په موخه بلخ ولایت ته تللي وو د 40,000 ډالرو بډې ترلاسه کولو په تور نیول شوي دي. دا سناتوران حیرتانو بندر ته تللي وو ترڅو په دې بندر کې د فساد روڼتیا او د قوانینو پلي کېدو څرنګوالی وڅېړي، خو پخپله د فساد په تور ونیول شول. دا پخپله د دې ښکارندویي کوي هغه څه چې په هیواد کې روان دي د فساد پر وړاندې د مبارزې بڼه نه ده خپله کړې، بلکې د فساد لپاره یې نورې لارې رامنځته کړي دي. د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره ټاکل شویو کسانو او بنسټونو پخپله تر ډیره د فساد لمنه پراخه کړې ده. د بلخ ولایت سیمهیزو چارواکیو لوی څارنوالۍ او څارګرې ادارې دا منلي چې د مشرانو جرګې 3 تنه غړي یې چې د ګمرکاتو د څېړنې په موخه یې د ولایت ته سفر کړی و د فساد په تور نیولي دي. دوی ویلي دا 3 سناتوران د بډې ترلاسه کولو پر مهال لاس په لاس ونیول شول او کابل ته واستول شول. لوی څارنوالۍ ویلي د کسانو 40,000 ډالره بډې ترلاسه کوله. د بلخ والي فرهاد اعظمي هم ویلي هغه سناتورانو چې بلخ ولایت ته د ګمرکاتو د څېړنې په موخه سفر کړی وو له ده سره یې هم لیدلی دي. بل لور ته ولسمشر محمد اشرف غني د مشرانو جرګې 2 انتصابي سناتورانو غړیتوب چې په دې تور نیول شوي وو لغوه کړی دی. تر اوسه هم دا نه ده روښانه چې ځینې کسان ولې دې ته چمتو شوي وو ترڅو سناتورانو ته بډې ورکړي. په هیواد کې ګمرکات د فساد له اصلي سرچینو څخه شمیرل کیږي او دولت هم په ګمرکاتو کې د فساد پر وړاندې په لاره اچول شوې مبارزه کې تر اوسه پاتې راغلی دی او وایي نشو کولی ترڅو په دولتي ادارو کې د فساد جرړې روښانه او وچې کړي. په ګمرکاتو د فساد ډیرښت تر ډیره سیمهیزو زورواکو وسلوالو کسانو او د سترو شبکو ته ورګرځي، هغه برخو ته چې د دولت د ځواک له کړۍ وتلي دي او تر اوسه داسې ځواک نه دی رامنځته شوی ترڅو هغه برخې چې ملي شتمنیو ته زیان رسوي له منځه یوسي. بل لور ته په ګمرکاتو د فساد نورې برخې هغه دي چې دا د شتمنۍ ترلاسه کولو لپاره یوه سرچینه بولي چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په بهانه په خپله په فساد اخته کیږي. دا هغه څه دي چې په دې وروستیو کې د فاسدو سناتورانو له نیول کېدو سره روښانه کیږي. دا سناتوران د حیرتان په ګمرک کې د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره تللي وو، خو په خپله د فساد په ډنډ کې ډوب او رسوا شول او دا یې وښوده هغه څه چې زموږ په هیواد کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په نامه روان دي له فساد سره مبارزه نه بلکې د فساد لمنې ورټولولو پر وړاندې مبارزه ده. د دولتي بنسټونو ترمنځ تر ټولو وړاندې د ولسي او مشرانو جرګې غړي دي چې تل د فساد پر وړاندې د مبارزې شعارونه ورکوي او د خپلو شعارونو د پلي کېدو لپاره یې ځینې قوانین هم رامنځته کړي دي. دوی تل حکومت د فساد پر وړاندې په مبارزه کې پاتې ښودلی، خو د بډې په تور نیول شویو سناتورانو دا وښوده چې ملي شورا پخپله د فساد ستر مرکز دی. هغه فساد چې له حکومتي ادارو څخه پیلیږي او لمن یې تر ملي شورا رسېدلی ده. له دې ښکاري چې ټول دولت په دې بده ښکارنده ککړ دی او له ټولو هیلهمندي پای ته رسېدلی ده. له دې څخه که څه هم د فسادو سناتورانو پر وړاندې د امنیتي او قضایي ادارو چلند د ستاینې وړ دی، خو د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره بسنه نه کوي او یا دا د 3 یا 9 کسانو نیول د فساد له منځه وړلو ته کومه ګټه نشي رسولی، ځکه په دولت کې فساد دومره جړړې غځولي چې د قانون منګولو ته د 3 سناتورانو او یا روغتیا وزارت د 4 لوړپوړیو چارواکیو په سپارل کېدو سره به هیڅ هم رامنځته نشي. هغه څه چې د اداري فساد په هکله ناهیلۍ رامنځته کوي دا دی چې له مفسدینو سره دوه ګونی چلند کیږي. د بیلګې په ډول په دې وروستیو کې د 1 نیویم کوډ څخه په غیر قانوني ډول د پیسې ترلاسه شوي دي. په دې هکله خپور شوي ریپورټ
ریپورت کې ښودل شوي چې د لوړپوړیو چارواکیو او یا دوی ته د نږدې کسانو له لوري څه ډول ناوړه ګټه اخیستنه شوې ده. له دې داسې ښکاري چې د پاتې شونیو د چور لپاره هم کوم پلان رامنځته شوی دی. د دې ریپورت په خپرېدو سره د دې لوټ شوي شتمنۍ د بیرته راګرځولو لپاره هیڅ ډول ګام نه دی پورته شوی او د دې فساد په هکله هیڅ ډول پلټنه هم نه ده شوې، بلکې د ولسمشر محمد اشرف غني سلاکار وحید عمر چې له هغه کسانو څخه یو دی کوم چې له 1.9 کوټ څخه یې پیسې ترلاسه کړي ویلي دي چې دا ډول لګښتونه معمولي خبره ده او هره برخه دا ډول لګښتونه لري. د ویلي چمتو دی ترڅو په هره برخه کې حساب ورکړي. له دې داسې ښکاري چې ستر مفسدین اوس هم مسؤلیت لري او هغه کسان چې د فساد په تور نیول کیږي او نیول کېدل یې هم تر ډیره اعلانیږي او رسنیو د تبلیغاتو لامل ګرځي. ډیری هغه کسان دي چې ځواک نه لري او باید قرباني شي او یا هم له دوی څخه د زورورو او لویو غلو په وسیله له لارې په نښه شي. په داسې حال کې چې دولت د هیواد په دننه کې د پخلاینې خبرو د پرمخ بیولو غوښتنه کوله، خو څرنګه چې وړاندوینه کېده له خپل دریځ څخه په شا شو او د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو دوهم پړاو له پیلېدو سره هوکړه کړې ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي د روغې جوړې عالي شورا د رئیس عبدالله د دولتي مرکه چپلاوي د مشر او نړیوالو ملاتړو په غوښتنه د پخلاینې خبرو په بهیر کې د ځنډ مخنیوي لپاره ولسمشر محمد اشرف غني په قطر کې د پخلاینې خبرو له بل پړاو سره هوکړه کړې ده. ځینې کسان چې وایي شاتګ د بهرنیو د فشار له مخې دی او په داسې حال کې چې د ښاغلي غني او خلیلزاد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي، دا عبدالله دی چې د نیابتي رول له مخې پر ولسمشر د خلیلزاد غوښتنې مني. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي ویلي چې د روغې جوړې عالي شورا د رئیس غوښتنې پر بنسټ د سولې مذاکراتو ځنډېدو مخنیوي په موخه پریکړه شوې چې د افغانستان سولې بهیر دویم پړاو په قطر کې ترسره شي. نوموړي په ورته مهال زیاته کړې د سولې مذاکراتو نورو پړاوونو په افغانستان کې د ترسره کېدو غوښتنه زموږ پر خپل ځای پاتې ده. له دې وړاندې عبدالله هم ویلي وو چې قطر به بیا هم د افغانستان سولې مذاکراتو ترسره کېدو کوربه وي. د نوموړي په وینا د سولې مذاکراتو دویم پړاو به په ټاکلې نیټه ترسره شي. ښاغلي عبدالله ویلي د سولې بهیر ملاتړ کوونکو هیوادونو چې د مذاکراتو دویم پړاو ترسره کېدو کوربتوب چمتووالي خبر ورکړی وو، د کووډ 19 ناروغۍ له کبله او په دوحه کې د سولې له مذاکراتو څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. هغه څه چې د ښاغلي عبدالله په څرګندونو کې د سولې مذاکراتو په برخه کې د ځنډ په تړاو خبرې وشوې، هغه څه و چې د طالبانو په مخالفت یې هم خپل وړاندیز وړاندې کړ او د سولې په مذاکراتو کې د ځنډ خطر یې لا زیات کړ. عبدالله چې په ډیری مسایلو کې له اشرف غني سره په ډیره کچه همغږي نه لري، هڅه کوي ترڅو د سیاست او سولې په برخه کې د امریکا او خلیلزاد له لوري د رامنځته شوې کړنلارې پلې کړي او له همدې اړخه د حکومت له لوري د دغې طرحې سره یې مخالفت وکړ او دغه مخالفت یې په ځلونو له دې ډلې د روغې جوړې عالي شورا په دویمه ناسته کې چې د شنبې په ورځ ترسره شوه بیا یادونه وکړه. نوموړي د تېرې یکشنبې په ورځ هم له اشرف غني سره لیدنه درلودله او داسې ښکاري چې موخه یې هم د همدغې موضوع په تړاو وي چې دا په ډاګه کوي چې ښاغلی غني له خپل دریځ څخه په شا شوی وي او د کورنیو او بهرنیو فشارونو په رامنځته کولو سره اشرف غني دې ته اړ کړي ترڅو له خپل دریځ څخه په شا شي او بالاخره په دوحه کې د سولې مذاکراتو ترسره کېدو په تړاو هوکړه شوې ده. دغه څه په ډاګه کوي د مهال چې له خلیلزاد سره د اشرف غني اړیکې خړې پړې دي او عبدالله چې د سولې بهیر په برخه کې د روغې جوړې عالي شورا مشر دی او له همدې ادرسه د سولې بهیر مشري کوي، په یو وخت کې د یو بل نیابتي رول لوبولو په حال کې دی او دا د اشرف غني سیاستونو پر وړاندې
د زلمی خلیلزاد غوښتنو پلي کول دي. باید وویل شي چې دا چې مذاکرات په کور دننه وشي دا د افغانستان د حکومت د ټولو جهتونو خواست نه و. یعنې د ملي مصالحې شورا مشر له ولسمشر سره په دې مسله کې موافق نه و چې باید حتما دا مذاکرات په کور دننه وشي. کله چې ولسمشر دا خبره مطرح کړه ډاکټر عبدالله په بار بار ویل چې موږ ته د مذاکرې مکان مهم نه ده، موږ ته دا مهمه ده چې په مذاکراتو کې پیشرفت وشي. یعنې معنا دا ده چې دلته په کور دننه پکې اجماع نه وه. یوه خبره. دویمه، تاسې که وګورئ هغه هیوادونه چې په کړکېچ کې ښکیل دي کله چې د سولې خبرې پیلېږي اکثره دا خبرې درېمګړي هیواد کې کېږي، یعنې داسې یو ځای کې کېږي چې د سیمې هیوادونه هم نه وي. د تر څنګ کله چې د قطر دفتر پرانیستل کېده په لومړي سر کې په 2011 کې کله چې طیب هغه له ملا عمر نه اجازه غوښتله، هغه دا شرایط ورسره وړاندې کړي ول چې دغه هیواد چې دلته په مذاکرات کېږي څو ځانګړنې به لري. لومړی دا ده چې دا باید اسلامي هیواد وي، دویم دا ده چې دا باید طالبانو سره د دښمني مخینه ونه لري، دریمه دا ده چې دغه هیواد باید د 2001 نه راپدې خوا هغه ائتلاف کې شامل نه وي چې د طالبانو په ضد روان ده، او څلورمه خبره دا ده چې دغه هیواد باید د سیمې د هیوادونو نه، یعنې د موږ ګاونډ نه وي. همدې لپاره خو قطر انتخاب شو. زه فکر کوم چې په قطر کې مذاکرات که چیرته صادقانه دواړه لوري په مخ بوځي کولی شي چې دا د افغانستان د اوسني بحران ته د پای ټکی کیږي او افغانستان ته یو نسبي سوله راولي. له دې سربیره په دوحه کې د سولې مذاکراتو تر سره کېدو په برخه کې د ښاغلي غني شاته کېدل او د عبدالله ټینګار د افغانستان د سولې بین الافغاني بهیر چې باید خپلواکي یوه اراده وي زیان ور اړوي او د طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت دریځ کمزوری کولی شي. ځکه له سیاسي اړخه قطر طالبانو لپاره یو غوره ډیپلوماټیکي ځای دی او د کړنلارې له مخې له پاکستان وروسته دغه هیواد طالبانو ته د دویم کور په معنا دی. د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوي غړي ښاغلي ډاکټر امین احمدي د څرګندونو پر خلاف په قطر کې هم حاکمه ډله په دې هڅه کې ده ترڅو د افغانستان سولې په بهیر کې د طالبانو په ملاتړ او همغږۍ او همداراز د امریکا او سیمې یو شمېر هیوادونو لکه پاکستان په غوښتنه په مستقیم ډول د سولې په بهیر کې د طالبانو ځای پیاوړی او د افغان حکومت دریځ کمزوری په ډاګه کړي. په همدې ترتیب په دوحه کې د سولې بهیر په دوام د ولسمشر غني هوکړه که د هر نیت او یا هم کورنۍ او بهرنیو فشارونو له کبله تر سره شوي وي، دا به د هیواد په برخلیک ټاکونکي سیاسي پړاو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د خپلواکۍ اخیستل او کمزوري کولو په معنا وي. هندي آپي ورځپاڼې تېره اونۍ رپورټ ورکړ چې افغان څارګرې ادارې په کابل کې د جاسوسۍ په تور 10 چینایان نیولي دي. دا کسان د کابل په شیرپور او کارتچار کې له یو شمېر وسلې، بیهوشۍ توکو او چاودیدونکو توکو سره نیول شوي. ویل شوي چې د ولسمشر مرستیال امرالله صالح د چین له استول شوي استازي وانګیو سره په لیدنه کې ویلي که چیرې چین بخښنه وغواړي او دا ومني چې له نړیوالو قوانینو یې سرغړونه کړې ده، افغان دولت به نیول شوي چینایي جاسوسان وبخي. خو که چیرې چین دا ډول بخښنه ونه غوښته، افغان دولت به له دوی څخه خپلې څېړنې پیل کړي. چینایي جاسوسان په افغانستان کې څه کوي؟ د دې پوښتنې ځواب په لاندینۍ څېړنه کې. دا لومړی ځل دی چې چینایي وګړي په هیواد کې د ویجاړونکو مسایلو او جاسوسۍ په تور نیول کیږي.
خو هغه څه چې د اندېښنې وړ دي له چینایي نیول شویو جاسوسانو سره د افغان دولت نرم چلند دی چې دا کیدای شي د هیواد ملي امنیت لپاره ډیر ګواښ رامنځته کړي. په دې هکله د چین هیواد له لوري له افغان دولت څخه د بخښنې پر غوښتنې بسنه کول هغه پیښه ده چې یوازې زموږ په هیواد کې رامنځته کیږي، که نه د نړۍ په هر بل هیواد کې د بهرنیو 10 جاسوسانو په نیول کېدو د دوی له لوري په غیر قانوني ډول او وسلو او نورو غیر قانوني توکو د لیږدولو پر وړاندې دا ډول چلند نه کیږي. تر اوسه دا نه ده روښانه چې دا کسان په افغانستان کې د څه په لټه کې وو، له دې پرته چې وویل شي چین د امریکا پر خلاف د مقابل لوري لپاره کار کوي او په دې وروستیو کې د دوه ځواکمنو هیوادونو یعنی چین او امریکا ترمنځ په بیلابیلو نړیوالو برخو کې له ژورو اختلافاتو سره مخ شوي دي، له داسې اختلافاتو سره چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی. نو له دې مخې دا انګرل کېدای شي چې په کابل کې د چینایي جاسوسانو شتون هم امریکا او د دوی ملګرو ته د چین له لوري د زیان رسول وي، هغه څه چې اوس مهال پر افغانستان تر ډیره اغیزه لري او په افغانستان کې تر ډیره امریکایي سرتیري او نورې برخې په فعالیت بوختې دي. یوه بله برخه چې په دې هکله ګونګه پاتې ده دا ده چې چین له پاکستان سره ډیرې نږدې اړیکې لري او پاکستان هم د افغانستان ښکاره دښمن دی، هغه هیواد چې له پیدایښت سره یې د افغان پر وړاندې وسلوال مخالفین رامنځته کړي او د افغان دولت له مخالفینو یې ډول ډول ملاتړ کړی دی او کیدای شي په کابل کې د چینایي جاسوسانو یوه دنده هم په هیواد کې د ترهګریزو ډلو او د پاکستان استخباراتي ادارې ترمنځ اړیکې ټینګول وي. که چیرې دا ثبوت شي یا دا په ډاګه شي چې په کابل کې د چینایي جاسوسانو دنده یا ماموریت له اسلام آباد سره د چین یووالی دی او په دې سره دواړه هیوادونه په افغانستان کې له ترهګریزو ډلو ملاتړ کوي ترڅو په دې سره په هیواد کې سیاسي نظام را نسکور کړي. افغانستان هغه مهال له چین څخه په دې برخه کې خپل غچ اخیستلی شي چې د چین په څیر پیاوړی او ځواکمن وي او په بهرنۍ برخه کې هم خپلواکه وي. په دې مسلې سره د چین او افغانستان ترمنځ نوی پړاو پیل شوی دی او تر ډیره دې مسلې د افغانستان په هکله د چین هیواد نیت او کړنو ته د شک په سترګه د کتلو کچه لوړه کړې ده، ځکه د شته مستنداتو په شتون سره په کابل او نورو ولایتونو کې ډیر ستر او پیچلي بریدونه ترسره شوي، لکه څرنګه چې وویل شول په هیواد کې ډکې ډول ډول لکه سترو بمي چاودنو، نښلوونکو بمونو، موټر بمونو، د خبریالانو، مدني فعالینو او نورو هیوادپالو موخه ییزې وژنې، ډله ییز بریدونه پلان رامنځته کول چې تر ډیره یې د طالبانو مټ د حقاني شبکې مسؤلیت منلی، خو ښکاره خبره ده چې د حقاني شبکه او په ټوله کې طالبان د دې ډول بریدونو وس او ځواک نه لري او باید د دې ډول بریدونو تر شا د چین او پاکستان په څیر ځواکمن او پیاوړي هیوادونه او د دوی استخباراتي ادارې لاس ولري چې د طالبانو غړو ته د بریدونو پلان د دوی لپاره د وسلو او نورې اسانتیاوې رامنځته کړي او دا ډول پیچلي او خونړي بریدونه ترسره کړي. له دې سربیره چین د هند دښمن هم شمیرل کیږي، د هغه هیواد چې په اسیا کې ډیر نفوذ لري او د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو څخه شمیرل کیږي او په دې وروستیو کې دواړو هیوادونو د پولیسو مسایلو په هکله جګړه هم کړې ده، په داسې حال کې چې هند له پاکستان سره هم یو شانته ستونزه لري، خو هند د افغانستان ستراتیژیک ملګری هیواد دی او افغانستان د پاکستان دښمن. نو له دې مخې کیدای شي چین او پاکستان په افغانستان کې د هند پر وړاندې د حقاني او دې ته ورته شبکو په ملتیا ویجاړونکی پلان رامنځته کړی وي او په دې موخه چینایي جاسوسان کابل ته رسیدلی وي. د امریکا او ایران ترمنځ ناندرۍ په داسې حال کې ډیرې شوې چې ایران د قدس سپاه قماندان سردار سلیماني لومړنی تلین را رسېدلی. الیاو ورځپاڼې په دې هکله لیکلي درې راتلونکې اونۍ یا که په ډاګه ووایو چې په واک کې د ټرمپ پاتې کېدو ورځې به تر ډیره ګواښونکې وي، نه یوازې د ایران او سیمې لپاره بلکې پخپله د امریکا لپاره هم، او له دې مخې کیدای شي راتلونکی کال د روان کال په پرتله تر ډیره ناورین رامنځته کوونکی وي. په دې وروستیو کې په سیمه کې د امریکا له لوري خوځښتونه ډیر شوي او په بغداد کې هم د امریکا سفارت
د څو توغندیو موخه ګرځول شوی. په خلیج فارس سیمه کې د امریکایي پوځیانو پټغالي ته د بي 250 الوتکې او اوبوتل بیړۍ په استولو سره چې بیړنی وضعیت رامنځته کړی د امریکایانو له لوري وروستي خوځښتونه شمیرل کیږي. له دې سره دې سیمې ته د اسرائیلو له لوري هم یوه اوبوتل بیړۍ رسېدلې ده د امریکایي سمندري ځواکونو د ملاتړ لپاره. د ایران لوړپوړو چارواکیو او د امنیت عالي شورا ویلي په سیمه کې د امریکا له لوري خوځښتونه د هغه ویرې له مخې دي کوم چې امریکا یې د قاسم سلیمانی د تلین پر مهال له ایران څخه لري. د سردار سلیمانی د ترور تلین را رسیدو په درشل کې عراق د ایران او امریکا ترمنځ د مقابلې په ډګر بدل شوی او د دغه هیواد ګوندونه او سیاسي جریانونه په عراق کې د ناندریو ډیرېدو په تړاو امریکا او ایران ته خبرداری ورکوي. د ایران سپای پاسدارانو قومندان سردار سلیمانی د تیر کال مرغومي یا جد میاشتې په 14 نیټه د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا له لوري په یوه هوایي برید کې په شهادت ورسید. د بغداد په شنه سیمه کې د وروستیو توغندیزو بریدونو ډیرښت په عراق کې د نویو ناندریو رامنځته کېدو پیل و. د تیرې سې شنبې په ورځ په بغداد کې د امریکا پر سفارت له 100 زیات توغندیز بریدونه ترسره شول چې په ترڅ کې په سیمه کې په زیاته کچه زیانونه رامنځته شول. د دغو توغندیزو بریدونو څخه یوه ورځ وروسته د عراق د اصحاب اهل الحق ډلې یوه غړی د دغو بریدونو په تړاو ونیول شو. د دغه کس په نیول کېدو سره د اصحاب اهل الحق ډلې غړو په وسله واله توګه د عراق معلوماتو سازمان دفتر مخې ته راټول شول او د خپل ډلې نیول شوي کس د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. هغه راټولیدنه چې د حشد الشعبي سازمان په منځګړیتوب پای ته ورسېده. په ورته مهال نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې په امریکا کې د واک لیږد تر وخته به حتی د یوه امریکایي وګړي د وژل کېدو غچ هم واخیستل شي. نیویارک ټایمز په خپل راپور کې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو له قوله لیکلي که چیرې د عراق پر وړاندې بریدونو کې که حتی یو امریکایي وګړی هم ووژل شي پر ایران به د امریکا برید اړین شي او که حتی دغه پیښه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسمو څخه یوه ورځ وړاندې هم وي. ټاکل شوی د جو بایدن د لوړې مراسم د دلوا په لومړۍ نیټه ترسره شي. ډونالد ټرمپ هم خبرداری ورکړی که چیرې پر عراق توغندیزو بریدونو ترڅ کې که حتی یو امریکایي وګړی هم ووژل شي ایران به یې ځواب ووایي. ټرمپ سپینې ماڼۍ له لوړپوړو چارواکو سره د لیدنې وروسته په یوه ټویټ کې ویلي چې په بغداد کې د امریکا پر سفارت په توغندیزو بریدونو کې د ایران لاس و او که حتی یو امریکایي هم ووژل شي پړه به یې د ایران پر غاړه وي. د ایران پر وړاندې د امریکا ګواښونه په داسې حال کې دي چې ایران په بغداد کې د امریکا پر سفارت پر هر ډول توغندیزو بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. زه فکر کوم چې ایران په دې مورد کې ډیر محتاط دی. په تیرو 4 کلونو کې ډونالد ټرمپ بار داسې هڅې وکړي چې یوه جګړه په هغه سیمه کې رامنځته شي چې ایران پکې میشت ده. د دې لپاره ځینې کارونه وکړل. د سلیمانی د ترور مسله ده. د ترڅنګ هغه ایرانی کشتۍ چې نفت بار کړي ول او هغه تللې وینزویلا ته هغه د څو مدت لپاره توقیف کړي. او همدارنګه اسرائیل په تیرو 6 کلونو کې بار په سوریه کې هغه عناصر وژلي دي چې ایرانی پلوه دي. خو د ایران د حکومت اوسنۍ ستراتیژي دا ده چې صبر او زغم نه باید کار اخیستل کېږي. همدا عامل ده چې په تیرو 2 میاشتو کې کله چې په سوریه کې د دې ته نږدې جنګیالي ووژل شول د هیڅ نوع انتقامي عمله ونه کړه. همدارنګه فخری زاده چې د ایران د اټومي پروګرام مشر و هغه د ایران په داخل کې ترور شو. اول کېږي دا داسې وسلې باندې ترور شو چې سپوږمکۍ سره اړیکه درلوده، یعنې یا اسرائیل ترور کړی او یا هم امریکا. د نه وروسته داسې انګېرل کېدل چې ممکن ایران داسې یو کار وکړي چې په سیمه کې ستونزه رامنځته شي، خو د امریکا د توقع خلاف دا کار ونه شو. اوس چې د سلیماني د ترور 1 کال پوره کېږي، سیمه کې داسې انګېرنه کېږي چې ممکن د ده د
د ترور په ورځ ممکن د امریکا منافع په سیمه کې تر برید لاندې راشي، خصوصا دوه سترې نظامي اډې عین الاسد اډه او همدارنګه په بغداد کې د شنې سیمې ساحه چې هلته امریکایان میشت دي. تیره ورځ بی بی سی راپور خپور کړ چې امریکایان په دا دواړه اډو کې آماده باش دي او مهمه خبره خو لا دا ده چې په عین الاسد او بغداد هوایي اډو کې پاتریوت راکټي سیستم نصب دی چې که تاسې هر نوع راکټي برید په د اډو کوي نو دا برید ناکام کیږي او شنډ کیږي. زه فکر کوم چې ټرمپ به هم دا کار ونه کړي ولې چې د حکومت څو لنډې ورځې پاتې دي او د امریکا حکومت ممکن د اجازه ورنه کړي. کله چې حکومت وایم نو دغه ټول نهادونه چې په امریکا کې هغه ټولې مؤسسې چې د دولت په چوکاټ کې دي د اجازه به ورنه کړي او همدارنګه ټرمپ هم نه غواړي چې یو بد میراث بایډن ته پرېږدي. نو ممکن ده چې دغه کلیزه همداسې ختمه شي. ممکن دا د ما حدس ده ځینې ایران پلوه ډلې په عراق او سوریه کې ممکن ځینې بریدونه وکړي، خو دا بریدونه به پرېکړنده او کارنده نه وي ولې چې ممکن بیا امریکا هم راوپاروي. په ورته مهال القدس کویټي ورځپاڼې هم د ایراني سرچینو له قوله ویلي چې تهران په خپلو پولو او همداراز اټومي مرکزونو کې هر ډول احتمالي برید مخنیوي په تړاو ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د لندن چاپ رایالیوم ورځپاڼې هم فارس خلیج ته امریکایي جنګي الوتکو لیږدولو ته په اشارې لیکلي 3 اونۍ وړاندې یا غوره ده چې وایي د ډونالډ ټرمپ دولت پاتې ورځو کې وضعیت ډېر ګواښونکی دی، نه یوازې ایران او منځني ختیځ لپاره بلکې خپله امریکا او نړۍ لپاره او ښایي د 2021 میلادي کال پیل ګواښونکی وي. یوې عربي ورځپاڼې د عراق اوسني وضعیت او هغه شرایط چې ټرمپ په امریکا کې رامنځته کړي ارزولي او وایي چې د امریکا اوسني ولسمشر له لوري د پوځي حکومت رامنځته کول په دې معنا دي چې په ایران برید سره په سپینه ماڼۍ کې په واک کې پاتې شي او دغه حالات د سردار سلیمانی شهادت لین سره تړاو لري. درنو لیدونکو او اوریدونکو د دې اونۍ ونیزې خپرونې وروستیو شیبو ته راورسېدو تر بلې اونۍ چې یو ځل بیا ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. تاسو ټول په لوی او بښونکي خدای سپارم. بریالي اوسئ.